وتواصوا بالحق چې وصیت کوي د حق خبرې، چې د خلکو علمی اصلاح کوي، او وتواصوا بالصبر چې د خلکو عملی اصلاح کوي، چې د خلکو عقاید هم درست کوي او د خلکو اعمال د هغې درست کولو فکر هم. نو حاصل دا راووتلو چې انسان به په خپله باندې ایمان او نیک اعمال اپناوي او نورو خلکو ته هم د ایمان او د نیک اعمالو دعوت ورکوي. خصوصا اول نمبر خپل اهل و عیال، خپل بچي، خپل ماته، خپله ښځه، دی ته به اول نمبر د دې خبرې دعوت ورکوي. نن خلک دا وایي یاره بس موږ خپله مونځ وکړو، دس وکړو او بس دا نیک اعمال وکړو، دا لویه خبره ده. د نورو خلکو فکر نه کوي، په کور کې د بچي فکر نه کوي، بچي ته ټیم نه ورکوي. نن خلک ځان ته ټیم نه ورکوي، سوشل میډیا ته ټول ورځ او شپه هغه ناست دي، ځان ته ټیم نه ورکوي. خپل هغه داسې ضروري کارونه چې هغه د پاره ضروري وي هغه دی نه کوي. هغه نور بچو له ټیم ورکول، ښځې له ټیم ورکول او خپل نور خلکو مور او پلار له ټیم ورکول، نور چې کوم حقوق دي هغې له ټیم ورکول، خو وروسته خبره. نو دا بعضې خلک په دې غفلت کې پراته دي چې هغوی وایي چې بس موږ خپل نیک عمل وکړو، بس دا لویه خبره ده. د بچو د تربیت دپاره هم ټیم نه ورکوي، حالانکې دا په مور او پلار باندې لازمه ده چې ته به د خپل بچي ته ټیم وباسې، د بچي د اخلاقو تربیت پکې، د بچي د اعمالو تربیت پکې، د هغه د مونځ او د اودس خبر به اخلې، د هغه کردار به ګورئ، د هغه ناسته پاسته به ګورئ چې دی د سم خلکو سره کیني که د روان خلکو سره کیني، دی په څه ټیم باندې کور ته راځي، د ده کردار څرنګه دي، اخلاق څرنګه دي. نو د نجات دپاره صرف دا کافي نه ده چې انسان صرف خپل اعمالو باندې فکرمند، بلکې خپل اعمالو سره سره خپل ایمان او عقاید درستګۍ سره سره د خپل بچو، د خپل ماتحت افرادو د هغې د عقایدو، د هغې د اعمالو به هم فکر موږ تاسو. الله دې موږ له پوهېدو عمل توفیق